السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې په شنګلا بشام کې یوه ډېره زیاته افسوسناکه ټریفیکي پیښه مخې ته راغلي. د دغه ټریفیکي پیښې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 6 تنانو د خپل ژوند د لاسه ورکړی وفات شوي دي. دغه پیښه په شانګله کې پرون مخې ته راغلې ده چې یو جیپ چې دی هغه جواري کندې ته پریوتی دی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 6 تنان په موقع باندې وفات شوي دي او په دغه پیښه کې 7 تنان زخمیان شوي هم دي. د دغه پیښې په هکله باندې مونږ د دې پوره تفصیلاتو دپاره مونږ رابطه کړې ده د شنګلې ریسکیو ترجمان رسول خان شریف سره. د هغوی نه به تفصیل اخلو. رسول خان صاحب تفصیلات را سره شریک کړي. دغه پیښه څنګه مخې ته راغله، تر اوسه پورې څومره زخمیان یا څومره کسان چې دی هغه وفات شوي دي، د دې په هکله را سره پوره تفصیلات شریک کړي. جی دا په ضلع شانګله تحصیل بیشام کې دا واقعه راغله وه. باټکوټ یوه علاقه ده، هلته کې یو جیپ ګاډی چې کوم دی د ډرایور نه بېقابو شوی دی او لاندې یو جوارې کندې ته اتاو شوی. په دې حادثه کې 6 کسان چې کوم دي هغه په موقع باندې وفات شوي دي او 3 کسان چې کوم دي هغه زخمیان وو. کله چې د ریسکیو کنټرول ته اطلاع راغله نو د ریسکیو ټیم او امبولانس چې کوم دي هغه موقع ته ورسېدو او خپل کاروي چې کوم دغه شروع کړه. په دې واقعه کې 6 کسان په موقع باندې وفات شو او 3 کسان چې کوم دي زخمیان وو. نو د ریسکیو ټیم چې دی هغه 3 زخمیان د کندې نه راویستو او ټي ایچ کې بیشام ته شفت کړو او هغوی له په موقع باندې چې کوم دی طبي امداد هم ورکړی و او د علاقې خلکو په تعاون سره کوم چې جانبحق کسان وو هغه هم د کندې نه راویستلی شي او بار روډ ته راوړو بیا ټي ایچ کې ورته شفت کړي دي. دغه شانتې په دې واقعه کې چې کوم دی 6 کسان وفات شوي دي او 3 چې کوم دي هغه زخمیان دي. بیا دا 3 زخمیان چې د دوی حالت چې هغه له شانتې کې سیریس وو نو بیا د میډیکل سپرنټ وینا مطابق دوی بیا ابټاباد ته شفت کړی شو او زمونږ د ریسکیو چې کوم ریفرل سرویس دی هغوی بیا د 3 زخمیان چې کوم دي هغه ابټاباد ته وړي دي د بهترین علاج معالجې لپاره. صحیح ده، ډېره مننه ستاسو د تفصیل راکولو.